بسم الله الرحمن الرحیم. معجزه کې او دغه همسا چې وه دا ورته د شعیب علیه السلام نه میلاو شوې وه. کتابونه لیکلي دي چې حضرت موسی علیه السلام کله د شعیب علیه السلام سره ملاقات وشو، ټوله واقعه تاسو د علماو نه اورېدلې ده. کله چې موسی علیه السلام د مصر نه راغلو او د فرعون پولیس والا ورپسې و، نو چې مصر ته نه راغلو نو پورې یو ښار و هغې ته او یو ملک و هغې ته مدین وې، او په مدین د شعیب علیه السلام باندې هغه ځای مشهور و. اوس هغه موجوده وخت کې د سعودي عرب په بالکل اخیری سر باندې د مصر په بارډر راځي. زه هغې ځای ته الحمدلله تللی یم، مدائن صالح علیه السلام، مدائن شعیب علیه السلام، کوم ځای کې چې موسی علیه السلام د کوهي نه اوبه رایستې وې هغه کوهی په خپل حال دی. نو شعیب علیه السلام کور ته چې کله موسی علیه السلام لاړو او کله ورسره موسی علیه السلام سره شعیب علیه السلام خبره هغه پوره کړه چې ماله که ته اته کاله ګډې بېدې وسرې نو تا ته به زه خپله یو لور درکم، او که دې 10 کاله وسرولې نو دا به دې نور هم احسان وي. نو چې موسی علیه السلام ته کله هغه ګډې بېدې حواله کولې نو ورته ووایي چې موسی علیه السلام ته چې یو لخته ځان له راواخله، دننه لختې پرتې دي، د هغې نه یو لخته راواخله. او دا د موسی علیه السلام لومبنی ځل و د ګډو بېزو د سرولو، خو هر نبي باندې الله رب العزت د امت نه وړاندې د ګډو بېزو ذمهداري هم اچولې ده. اولوالعزم انبیا ټول داسې. یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام په یو سفر کې صحابه ووی یا رسول الله مونږ ځو، تاسو دلته تشریف فرمایئ، مونږ راځو ګورګورې ټولو ګورګورې. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی چې ګورګورې ګورئ نو ګورئ داسې پکې تورې ګورګورې ګورئ، تورې چې رنګ یې تور وي، شنې مه راټولوئ، وړې مه راټولوئ، دا کچه وي. صحابو د نبی علیه السلام نه ډېر د حکمت خبرې اورېدلې وې، خو د ګورګورو او د زمینداري او د غرونو او داسې قسمه خبرې ته په لومړي ځل واورېده. وی یا رسول الله تاسو خو موږ له داسې مشوره راکړه لکه چې ټول عمر مو ګډې بېزې سرولې، دې ته دا معلومات خو ګډبنو ته ډېر ښه وي. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ولې تاسو په دې کې څه تعجب کوئ چې ګنې ما به ګډې بېزې نه سرولې؟ په ما الله رب العزت د مکې معظمې د خلکو ګډې بېزې سرولې دي او ما به په قیراتینو باندې هغه ګډې بېزې سرولې. بیا محدثین وایي چې دې کې نبي علیه الصلاة والسلام دا د یو مقام نوم واغسته چې په قیرات کې مې ګډې بېزې سرولې دي، خو نه، د دې نه مراد دا دی چې اجرت هغه اغستی دی انبیاو، خو د دین په کار نه دی اغستی، د تجارت او د زراعت یا د یو بلې خبرې اجرت خو اغستل دا د تعلیم د امت دپاره او د نبي د لوی شان سره منافي خبره نه ده. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وی چې دغه ګورګورې وګورئ دا به ډېرې پښې وي. موسی علیه السلام چې کله لاړو لخته یې راغسته، نو چې بهر راووت د کوټې نه، نو په لاسو کې یو لخته وه او هغه په نورو کې کاږه وږه وه. نو شعیب علیه السلام ورته ووایي چې دا مه راخله، نیغه لخته وګوره. هغه لاړو تیاره وه، نو بیا یې چې لخته بله راغسته هغه یې یو طرف ته کېښوده، چې بهر راووت هغه لخته مخکینی بیا په لاسو کې وه. شعیب علیه السلام ورته ووایي ته ولې بیا دا لخته راخلې؟ ما تا ته ونه بله لخته راواله، دا کاږه وږه ده. په درېیم ځل چې بیا لاړو موسی علیه السلام بیا یې واپس هغه یو ډډې ته کېښوده چې حسینه بیا مې دا لاسونه راشي. د بل ګوټ نه چې لخته راواغسته او بهر راووتلو هغه مخکینی لخته بیا په لاسو کې وه.
شعیب علیه السلام ورته وی ته ولې داسې کوې چې بیا بیا دا لښته راخلې وی زه نه کوم خو زما لاسو کې هم دکه لښته راځي زه بل ځای نه راواخلم هغه هم دا لښته وي شعیب علیه السلام ورته ووی خامخا همدغه شان ده وی مبارک شه یوازې دا نه چې الله درله امن درکړو بلکې الله رب العزت به تاله نبوت هم درکړي وی هغه داسې چې دا لښته او دا همسا چې ده نو ما په تا باندې ځکه تا نه باندې بیا بیا واپس کېښوده زما دا خیال نه و چې داسې به وي خو دا علاوه د نبي د لاسو نه لا تر اوسه پورې د بل چا په لاسو کې نه ده راغلی نو دا یو معجزه ده بیا د هغې نه الله رب العزت اجدها جوړه کړه هغه به موسی علیه السلام په وخت د ضرورت هغې ته پیش کړه هغې به د هغې د مقابله دا ولې وایي زمونږ ترو د دارالعلوم حقاني استاد الحدیث شیخ الحدیث مولانا فضل الهی رحمت الله علیه هغوی به فرمایل وی په کم وخت کې چې په کم امت کې د کم شي ډیره چرچه وه الله رب العزت د هغه وخت د هغه امت پیغمبر له د هغې مطابق معجزه ورکړې ده نو د موسی علیه السلام په وخت کې او په دور کې د دې ډیره لویه چرچه وه چې دا سحر او جادو به خلکو کول او خلک به د سحریاتو او د جادو او د دې قسمه منترو د دې ډیر قایل و تر دې پورې فرعون چې و هغه داسې ساحران ساتلي چې هغوی به د مصر نه چار چاپېره یو قسمه د چونې بتې جوړې کړې وې د چونې هغوی به یې کېنولې وې سحر به یې پرې وکړه نو چې بغیر د وطني نه به یو خارجي کس راتلو لکه پاسپورټ به ورسره نه و نو هغې بتو د چونو بتو به سټونه اوږده کړل او اوازونه به یې شروع کړل نو فرعون پولیس به پوه شه چې یاره کس هغه را دننه شوی داسې نه چې جاسوس وي دوره پورې سحر به کول خو د سحر اثر پایدار نه وي تادیر نه وي دا هسې بنده له نظر له دوکه ورکړي معجزه خو معجزه وي نو هغه پاتې به اوازونه وکړل بس خلکو به وي چې ګنې پولیس به ووایي چې را څوک را دننه شوي دي د سحریاتو ډېر لوی زور نو الله رب العزت موسی علیه السلام له داسې معجزه ورکړه چې هغې نه یې هغه سحر یې ورکړه چې دا لاسې دي د هغې مقابله کې بیا بل چا څه نشو پیش کولی د عیسی علیه السلام په دور کې د دې دمونو ډېر زیات چرچه وه خلکو به دمونه اچول او د الله د ذات نه بیا د دې موسی علیه السلام قوم د دې سحر په وجه غافله شوی او د عیسی علیه السلام قوم او امت هغه د عیسی علیه السلام باندې ایمان نه راوړو وجه څه وه هغوی به کتل چې دمونه اچې بس د هر څه هر څه دي نو الله رب العزت عیسی علیه السلام له داسې معجزه ورکړه چې دم به یې واچو په ړوند باندې نو هغه به الله روغ کړ چې په برګي مرض والا باندې به دم واچو هغه به الله رب العزت جوړ کړ حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې په تاسو کې هم په چا باندې مرض وي سخت یا د برګي مرض وي یا پینی مرض نو هغه سحر او ماښام دا دعا لولي الله به د مرضونو نه ساتي خصوصا د دې مرضونو نه به ډېر ساتي دا یو قسم نه دی سودایوم لیونی دی انوازي وروره مونږ خو ډاکټران ټیک د هغوی به درله ګولۍ درکړي خو هغوی به درنه ګګ جوړ کړي بس ګګ به ښه نه ده چې په زړه لاس کې یا قوي یا قوي او 11 پیرې ووایي بیا به څه قسمه خوف په زړه باندې او په دماغو باندې نه راځي انشاءالله نو دا دعا اللهم انی اعوذ بک من البرس والجنون جنون لیونتوب ته وایي د لیونتوب نه پناه بوټان پالیش کړي او ښه غټه ښایسته ګړی دا د راډو دا بل شان داسې جمع ونو بس هغه بله ټوپه یې چولې به داسې ګرمه غوندې او راغی لاس به یو میلاو په خوله به سلام نه کړو ما نه خو قهر راغی ما دې سلام نه کوي لاس میلاوی ما ویل هم د ګوتو سرونه کړم دا څه بېکاره خلک دی چې لږه په لنډ یو کس رانیدی لیونی دی جي ما هولیه والا بدله کوي ظالمانو دا خو ما خلک پې دوکه کېږي هغه ځان دې ته یې مخه شوې وه زموږ کاري څنګه راغلي زموږ د شوي اډه باندې یو لیونی ولاړې سیټي ورسره ده او بس چې ګاډی تیر شي هغه سیټي ووایي دومره خوشحاله شي هغه وایي زما په سیټۍ دا ګاډی تیر شو ټوله ورځ ولاړې هغه چې څومره ګاډي دي نو هغه خلکو ته داسې وګوري وایي وګوره چې ما سیټي نیواله یو نه تېرېږي پکې نه هغه ته د چا خیال د جنون نه پناه غواړئ
والجذام د پم مرض نه، والسیء الاسقام د هر ناکاره مرض نه. نو عیسی علی نبینا و علیه السلام له الله رب العزت د هغه وخت مطابق معجزه ورکړه چې د دې خلکو نه د خپل دمونه هیر شي، او د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک ټول وایي صلی الله علیه و آله وسلم له الله رب العزت کومه معجزه ورکړه. الله رب العزت ولې د هغه وخت مناسب معجزې نورې ډېرې ورکړې. الله اکبر. خو په هغې کې چې د کوم شي ډېره چرچه وه هغه د شعر وه، هغه د حکمت د خبرو وه او موزون کلام به یې جوړو. نو الله رب العزت په هغه وخت سره د قرآن مجید کلام نازل کړو چې داسې کلام دی چې د دی نه به د خپل شعرونه هیر کړي. د دې د وجې ولید بن مغیره ووی قسم دی ما ډېر شعرونه اورېدلي دي، دا د انسان جوړ کړی شوی کلام نه دی، دا علاوه د رب ذوالجلال نه بل څوک نشي ویلی. او دویمه معجزې اثر دا دی چې دومره لوی کلام دی، د الله کلام دی، بیا هم زما او ستا دا ماشومان هم ویلی شي، او چې بوډاګانو په ژبه نه اوړي نو الله رب العزت چې هغوی کوشش وکړي الله یې په هغوی باندې هم وویلی کړي. دا یې بله معجزه ده. نو الله دې زمونږ او ستاسو د نبی علیه الصلاة والسلام باندې نازل شوي کتاب قرآن مجید او د محبوب رسول الله مبارک د پاکو او محبوب سنتو اتباع نصیب کې. د قرآن مجید تلاوت چې کور کې کېږي برکات به راځي، د نبی علیه السلام په سنتو چې عمل کېږي برکات به راځي. یو سړی راغی نبی علیه الصلاة والسلام نه، ورته ووی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما انتهایی عاجز او فقیر شوی یم، نادار یم، څه وکړم؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې کور ته ځې په کور والو سلام کوه. سلام د نبی علیه السلام سنت دی، خو چې کله تا ته کور کې هېڅوک میلاو نشي چې ته پې سلام وکړې، یا په بنیان دننه وي یا نه وي، نو بیا ووایه بسم الله والسلام علی رسول الله. بیا په ما باندې غایبانه سلام دکه شان ووایه بسم الله والسلام علی رسول الله. بسم الله یعنی په نوم د الله داخلیږم او سلام وایم په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود او سلام وایم. دغه سړي یو څو ورځې دا کار شروع کړ، دغه شان به یې کول، بیا به یې هم کول، خو محبوب ورته فرمایلي ورپسې به یو ځل سوره اخلاص وایي، د ورپسې سوره اخلاص هم شروع کړو. ډېرې ورځې پس راغی یا رسول الله په ما قرضونه وو، زما ماشومان وو هغوی به دکه شان بې جامو ناست وو، وږي تږي به وو، بیبي مې وه هغه ډېره زیاته ناداره او غریبه، ما ته هر وخت شکایت کولو. ما ستاسو هغه کړې وظیفه شروع کړه، دا دومره ورځې چې زه نه وم مونږ کره دومره مال الله راوسته او زما په لاسو کې دومره برکت راغی چې هغه قرضونه خو مې ادا کړل، اوس دومره مال وي چې زه په غریبانانو ویشم نو ستاسو له مجلس نه راغی په وجه باندې پاتې کېږم. یعنې دا کوئ، سلام کوئ. پښتنو کې په زنانو سلام ډېر زیات لږ دغه ښکاري، کوئ سلام کوئ. دا ښه ده د پبلک سکولونو کې هم کوي، عام ماشومانو ته هم، او زمونږ کاریان صاحبان خو ورته خود وایي نو دی سلام ورته ښایي. دا سلام ډېر ښه یو رواج دی چې دی له رواج ورکړی شي، په ځای د دې چې تش لاس اوچتېږي. زمونږ مشر شیخ مې فرمایل وي ګاډي کې چې ناست یې او څوک درته لاس اوچت کړي یا ته ورته لاس اوچت کړې، وایي تش لاس مه اوچتوئ، تش داسې مه کوئ، ځکه دا د نسوارو عقیده ده او دا د هغوی یو شعار دی. دا یهود داسې کوي، نسوارا داسې کوي، هی لاسونه داسې کوي او بیا داسې اوس کوي. دا څه ته وایي ویکټري، کامیابي نه. ماشاءالله علماو ته هم وایم چې کله چېرته څوک مو مجبوره کړي دا پیته کټ کوئ ورته وایي تاڼې مه وایئ، ووایي ماشاءالله سبحان الله الحمدلله، ذکر به هم وشي، افتتاح به هم وشي، یو ځل پې سوره فاتحه وایي. شکلونه به د خلکو له د دې رواجونو بدلول غواړي، خو په څه باندې؟ په قرآن او په حدیثو باندې، په سنت د نبي علیه الصلاة والسلام باندې. نو چې دا یې شروع کړل نو هغه مالدار شو. نو کوئ کور ته چې ځئ، خو په زنانو ما تاسو ته ووایي سلام ځان ته بد مه ښکاره کېږي چې یاره دا به خو بده خبره ده. پخوا به مشرانو ډېر په دې څیزونو کې دغه کو وی نه زنانه وي دی باندې به د سلام هم نه کوي، دا به نه کوي، بلکې بعض څیزونه به یې داسې ګڼل دا به د زنانو دپاره عار او شرم ګڼو. خو به هر حال الله دې زما او ستاسو د ټولو په دین باندې تلل نصیب کړي. قاري صاحب دې مدرسې له او دې ځای له او دې درسګاه له دې الله نور هم ترقي ورکړي. په دې لرو علاقو کې دور افتاده علاقه کې د دین مدرسې دا د دین د حقانیت دا ښکاره دلیل دی. یو ځای ته لاروډ نه وي، لارې کوڅې ورته سمې نه وي، خو چې د دین کار پکې شروع وي دی په هر سهولت باندې الله تعالی بهرور ګرځولی دي.
دا مه وایي چې یو ځای ته ګیس ورشي اوبه ورشي بجلي ورشي نو هغه علاقه به په ترقۍ شي دا هر څه دي پکې وي خو چې جومات او مدرسه او درسګاه خانقاه او عالم او عامل او قاري او حافظ هغه پکې نه وي قسم دی که دغه علاقه په ترقۍ باندې هسې په ظلم وایي نو داسې خو په پیرس کې شته په یورپ کې شته د هغې قروډونه دي نو هغه هم په ترقۍ دا څه ترقي ده دا څه ترقي ده یا روډ خراب شي یا به ترې ماته مړه شو دا خو ترقي نه ده ترقي خو د آخرت ده چې دا مدرسې چا جوړې کړي دي تاسو وګورئ چا پکې تعاون کړی دی څوک ورسره خدمت پکې کوي امداد کوي که هغه یي او که نی نو صدقه جاریه ده الله دې زمونږ او ستاسو نه رستو زمونږ او ستاسو په اولاد کې زمونږ او ستاسو په مال کې په دې مدرسو په شکل کې د علماو په شکل کې صدقات او جاریات دا جاري وساتي الله دې تاسو له خیر درکړي ډېر خوشحاله شوم چې قاري صاحب اوس راغلو که زما نه وړاندې راغلی ما به خبره رسوله اوس به دوی انشاءالله نور بیان کوي او بیان به هم د هغوی وي انشاءالله واخر دعوانا ان الحمد لله